زما محترمو زمون ستاسو مسجد مدرسه آبادی منگ تاسو با آبادی اللہ دینی کی مسجد مدرسہ غیر آباد شی منگ تاسو با غیر آباد شو تعلیم الصغار یدفع غضب الجبار د دې ماشومانو دا سبق د الله غضب او غصه سړی کله چې الله غضب غصه کې راشي نن سبا زمنګ په دې معاشره کې څومره ګناهونه دي نافرمانی دي فحاشي ده اوریانی ده بے حیايي ده بے پردګي ده رسمونه دي رواجونه دي د جهالت یری دي خلک د غفلت په خوب ودري د هندوانو طریقې دي د انګريزانو طریقې دي د يهودو نصارو طریقې دي روزانه معاشره کې د الله احکامات ماتيږي د پیغمبر اسلام طریقې ماتيږي غیبت عام دي چغلی عام ده لایانی عام ده بازار کې خیانت ته ملاوت ته دوکه ده په دروغه قسمونه دي الله دی گناهونو ته وګوري الله غصه کې راشي غضب کې راشي او فیصلو کې چې په دې علاقه باندې عذاب نازلو او چې وګوري په هغه کلی علاقه کې مسجد دی مدرسه ده مکتب دی جامعه ده قاری صاحب ناستې ماشومان ته قران خي او دا ماشومان په دې وړو جبو باندې طالب باتا وازونه کوي ناظره وي قاعده وي حافظان جوړيږي حافظان دور کوي سپاری اړي الله چې دې ماشومان ته وګوري اکثر نابالغه معصوم بی ګناه بی خطا غیر مکلف دا وړي خلی دا وړي جبي دا د الله د کلام تلاوت الله چې دی ماشومان ته وګوري غصه سړ شي اراده بدل شي او د ټول علاقې نه عذاب واپس کی زما محترم خپل مسجد خپل مدرسه با په تعمیر او اعمال باندې آباد ساتو د دې علماء کرام سره بکلک ربط تعلق مینه محبت ساتو او زما محترمو حدیث کې راځي علیکم بمجالسه العلماء پسان لازم کې د دې علماء کرامو مجلس ته ځي د دوی په صحبت او مجالسو کې ناشته کوي پیغمبر علی السلام د جبرائیل علی السلام نه یو ځل تپوس کوي ای الاعمال افضل لامتی زما د امت د پر افضل عمل کوم یو دی بهترین عمل جبرائیل علی السلام تو فرمل العلم عالمان دي جوړ شي علم ته یو عمل نه رسی علم د الله صفت دی علم هدایت دی علم نور دی علم رڼا ده علم د ټولو پیغمبرانو وراثت دی د دین هر شوبه د علم د رڼا محتاج ده عالمان دي جوړ شي ثم ايا جبريل پیغمبر علیہ السلام دوباره تپوس کئی دین پس کم عمل افضل عمل دی بہترین عمل ہر کس عالم جوڑی دی نشی جبرائیل علیہ السلام تو فرمیل زیارت العالم دا عالمانو زیارت کوا خدمت کوا مین کوا محبت کوا تعاون کوا خیگڑی کوا د دوی په صحبت او مجالسو کې ناشته کوا د دوی مخ ته ګورا دا عبادت ته دا بهترین عمل دی حدیث کې راځي خمس من العباده پنځو سيزونو ته قتل عبادت دی النظر الى الكعبه بیت الله شریف ته قتل عبادت دی النظر الى زمزم زمزم بو ته قتل عبادت دی النظر الى المصحف قران ته قتل عبادت دی النظر الى وجه الوالدين د مور پلار مخ ته قتل عبادت دی النظر الى وجه العالم د عالم مخ ته قتل عبادت دی جبرائیل علیہ السلام فرمیل سراج امتک فی الدنیا والآخرہ استاد امت پر دیوا لاٹین ہدایت رنا پر دنیا آخرت کے عالم نے توبا لمن عرفهم واحبهم پا مخدزم کی خوش قسمت خلق آگا دی علماء کرام او پی جندل بیسر دزرن مین محبتو والویل لمن انکرهم وابغدهم پا مخدزم کی بد قسمت خلق آگا دی ټول دنیا په جند علماء کرام او نه پیجندل بلکې د علماء کرام سره بغض عداوت وک دا په مخدز مکه بد قسمت خلق دي حدیث کې راځي کون عالم جوړ شه او متعلم طالب العلم جوړ شه او مستمع د دې خلق اوریدونکو جوړ شه او خادمه راشد دی علماء کرام او د دې مدارس خادم جوړ شه وفي روایت او محبه بل روایت کی دی خلق سره محبت کے ان کے جوڑ شا ولا تکن خامسا پینزم جوڑ نشی ہلاک بشی والخامسة ان تبغض العلم واهلا پینزم سوک دی عالم بدیشی مدرسیم بدیشی د مدرسی طالب علمان بدیشی د خپل مسجد د امام او د قاری شیف سریم روانه دا غوی شاگردان بدیشی دا پینزم جوړی دل دی الله پاک دی مونږ تاسو د پینزم جوړی دو نو ساتي اهل القرآن اولیاء الله دا قرآن ولد الله دوستان دی فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد وال الله دی خلق سره دوستی الله سره دوستی دا دی خلق سره دشمنی الله سره دشمنی دا اکرمو حملت القرآن حدیث کی راضی دی قرآن والا اکرام کوي قدر کوي عزت کوي احترام کوي
فإن من أكرمهم فقد أكرمني، چا د دوی اکرام وک دا زما اکرام وک، ومن أكرمني فقد أكرم الله، زما اکرام وک دا الله اکرام وک. الا فلا تنقصوا حقوقهم، خبردار د دوی په حقوقو کې درنه کمی ونشي. زما محترم هر عالم به د سر تاج ګڼو که د دین په هر شعبه کې خدمت کوي، زما د سر تاج دی. دا طالب علمان دا جنتیان دي، مدارس تا د هدایت مراکز دي. حدیث کې راځي من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر المتعلمين. تاسو کې څوک هم دا خوخی چې په دنیا کې راته جنتیان ښکاره شي، د جهنم نه آزاد خلک ښکاره شي، دی طالب علمانو ته ګوري د قرآن د زده کړې، دا ټول جنتیان دي. ستاسو دا بچی چې دلته راتلل او نن دا 10 سپارې قرآن ختم کو، حدیث کې راځي په ناظره معشوم قرآن ختم کی، د مور پلار مخکینی ټول گناهونه الله معاف کی. پلار به دلته ناستي عمل لامه د ګنا نه صفا شو، پکور کې د مور عمل لامه د ګنا نه صفا شو، او دا خېګړه تاسو سره د مل صدر وزیر اعظم نشو کولی، کبه خېګړه در سره چې دی مدرسې وکړه او د دې مدرسې او اساتذه کرامو در سره وکړه. دا بچي روزانه راتل د قرآن د زده کړې لپاره، دوی ته روزانه څومره اجر ملاوي ده. فوالذي نفسي بيدي ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا قد كتبه الله له بكل قدم عباده سنه. زما دی قسمی پاغه ذات د چا قبضه کې زما ساده طالب العلم د کور نه روان شي، مسجد ته راځي، مدرسې ته، د عالم دروازې ته، د قرآن د زده کړې دپاره را روان دي، واړه واړه قدمونه لي، په هر قدم ورته د یو کال د نفلي قبول شوي عبادت ثواب ملاوي. دا ماشومان خو نابالغ دي، دوی خو د سره عمل نامه شته نه، معصوم بی ګناه بی خطا غیر مکلف، دا اجرونه ثوابونه د مور پلار په عمل نامه کې لیکل کیږي. وبنا له بكل قدم مدینه فی الجنه، په یو قدم ورله جنت کی پورا خار جوړي. ويمشون على الارض والارض تستغفر له، په دې ځمکه را رواني، دا ځمکه ورته عجیبه دعا کوي، الله دې توبخي، الله دې ستا مور پلار وبخي، الله دې ستا استادان وبخي. دا ځمکه د لارې کوسي د دې مدرسې په برکت تاسو ته دعا کوي، تاسو بچو ته دعا کوي، د مدرسې استادانو ته دعا کوي. وان الملائکه لتزو اجنحتها لطالب العلم ردا بما يصنع. روزانه د رحمت فرشتي راځي، دی ماشومانو تخپل وزر غوړي، دا لارې کوسیم څومره مبارک دي، د الله شکر ادا کوي. وان الحيتان تستغفر له في جوف الماء، په اوبو کې کبانم دی ماشومانو ته دعاګانې کوي. وشهدت الملائکه بانه متقاء الله من النار، اسمانونو کې فرشتي گوی ور کوي، دا جنتیان دي، دا د جهنم نه آزاد خلق دي. زما محترمو د دې خلکو سره به نسبت ساتو، تعلق ساتو، مینه ساتو، محبت ساتو. علما هر عالم د سر تاج ګڼو، او دا مدارس ته به د هدایت مراکز ګڼو، دا طالب علمان دا به جنتیان ګڼو. د دې خلکو سره به مینه کو، محبت به کو، تعاون به کو، ښېګړې به کو، د دې اثر به زموږ ستاسو به بچو باندې کېږي. مولانا محمد عمر پالنپوري رحمت الله علیه به فرمایل د کم پلار د علماو سره مینه ده، محبت دی، تعلق دی، ربط دی، او د خپل مسجد د امام او د قاری صاحب خیال ساتي، د مدرسې خیال ساتي، د دې پلار په بچو کې، نوسو کې، کړوسو کې به الله حافظان عالمان پیدا کړي. د کم پلار علما نه دي خوښ، مدارس نه دي خوښ، طالب علمان نه دي خوښ، زړه به غواړي چې په کور کې د قرآن حافظ عالم پیدا شي، د دې پلار په لس پوښته کې به د قرآن حافظ عالم نه پیدا کیږي. زما محترمو نیت کو چې په هر کور کې به ان شاء الله د قرآن حافظ پیدا کوي، ان شاء الله په هر کور کې به عالم پیدا کوي، ان شاء الله دا بچي به زموږ تاسو د پاره صدقه جاریه او د آخرت توخه جوړيږي. مرګ یو حقیقت دی، کل نفس ذائقه الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك الا وجهه. مرګ به یو ځل خامخا راځي، په هر مسله کې اختلاف شته، د مرګ په مسله کې د هیڅ اختلاف نشته. لكل داء دواء، د هر بیماری دارو شته، علاج شته، د مرګ نه دارو شته او نه علاج شته. دا مرګ به موږ تاسو لراځي او د مرګ نه پس به موږ تاسو قبر ته ځو. المیت فی القبر کالغریق المتغوث. انسان وفات شي، د خور او انبار په جوړ شي، د مثال داسې دی لکه
کې انسان وبو ته پریوته ډوبي د مدد محتاج دی دا ډوبېدون کې انسان هر څه تلاشه چي کپړې ته وخو ته ډګي ته پلاستیک ته چې د ډوبېدو نه بچم دغه انسان چې قبر ته لاړ شي د لګ لګ عمل محتاج دی په انتظار دی د پلار د مور د رور د خور د خزي د بچو د گاونډي د دوست د خپل شب د مرګري چې یاره کور یاد شمه او 2 رکعاته نفل را پسیو کی تلاوتو کی ذکرو کی استغفارو کی صدقو کی خیراتو کی او د دوی په دې لګ عمل باندې زما بیړه پارشي د غزه ته مونږ تاسو ټول رواني زما محترمو د خپل بچی ځان د پر د اخرت توخه او صدقه جاریه جوړ کو